نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى پدی رکوع کې دا د سوره نساء یوشتم رکوع شروع کیږي، شلم رکوع ختم شوا. پدې کې الله پاک د منافقانو ذکر کړي، خاص طور منافقان چاته ویل شي؟ منافق هغه سړي ته ویل شي چې هغه په ظاهر کې خپل ځان مسلمان خي او په ځل کې کفر وي، یعنی دا هغه د الله په ذات باندې په ورځ د قیامت باندې یقین نه وي، په دې پوره یقین نه وي، کلمه وایي په خوله او خلکو ته وایي چې زه مسلمان یم، خو لیکن په ورځ د قیامت په حساب کتاب او د الله په وعدو او په وعیدونو او په دې سيزونو باندې د هغه په جنت په دوزخ په دې باندې یقین نه وي. د دې لپاره یو وی د مسلمان خو په هغه کې د منافقانو عادتونه نو هغه ته موږ منافق نه وایو. هغه یو څو خصلتونه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم داسې خولې دي چې وایي دا د منافقانو صفات دي. یو صفت دا خولې دی، یو صفت دا خولې دی چې یعنی مطلب دا منافق چې دی نو هغه چې کله خبره کوي نو ریشا به نه وایي، دروغ به وایي. بل لکه دروغ بس کسی بیسی جوړي. دویم نمبر صفت داره چې دیو په خبره قسمونه خوري، په خبره به قسمونه خوري او پلین دین کې یا دغه شانتی د واده خلافی بډې را کوي. داسې یعنی داسې خبرې دي چې هغه دا د منافقانو عادت او خصلت دی. او بعض عادتونه الله پاک په دې کې اوس فرمایلی دي، دا الله پاک فرمایلی، لہذا د دې ټول عادتونو نه اجتناب پکار دی. په دې باندې سړی کافر کیږي نه، ځکه چې موږ خو د زړه نه کلمه ویلې او هغه یعنی یو سړی چې مسلمان دی هغه کلمه ویلې ده خو هغه بل ځای کې چاته دا نه وایي چې یعنی مطلب دا یاره دا خو بس ما په ظاهر کې کلمه ویلې ده خو زه تاسو سره هغه التم ځان مسلمان شو کوي، ځکه دا مخبر دی، خیانتګر دی، خو غیر مسلم نه دی، مسلمان دی. ځکه موږ کافر نشو ویلی، ولی چې هغه کافرانو ته هم دا وایي چې زه مسلمان یم، خو هغه به دا وایي چې دا موږ په اصل معنو کې مسلمانان نیو، خو لیکن مونږ هو بس ظاهري ایمان راوړې دي، ظاهري مو ایمان راوړې دي او
باقی چې کم دی نو په اصل کې بس مونږه صرف ځان شوکه وغی سره او دای خبرې رو چتو تاسو ته وایو فضل کې زمونږ ایمان نشته زمونږ ماغه زړه کیدار چې کومه د کفار و یعنی مطلب دا دغه شي کنه بت پرستی یا هر مذهب سره چې داغه تعلق وي یعنی يهوديان ډیر داسې چې منافقان نو فضل کې داغه يهوديت پروتو ایا مشرکانو کې ډیر خلک داسې چې هغه په ظاهر کې ایمان وروړو خو لیکن هغه په صحیح معنی کې الله دین قبول کړي نو دې کې الله پاک یو څو صفات دغه بیان فرمایي هغه دا یو ربي صفات دا الله پاک فرمایي ان المنافقین بشک دا منافقان چې دي یخادعون دای دوکا ورکول غواړي الله تا وهو خادعهم او الله پاک دای په خپل په دوکا کې چوری دي دغه په ځل کې دا وایي چې مونږه الله پاک سره او مسلمانانو سره یعنی دغا کو یعنی دوکا ورکو خو لیکن الله پاک دای په دې خپل خبره کې داسې چولی دي چې دای په خپل دوکا خورلې ده ولی چې دای ځان د جهنم مستحق جوړ کړی دی دی دنیا کې بس لګي مزیو کی سمال دولت متملاو شي په دې سره کې خو لیکن آخرت کې دې څه سديشتا بیا دیم صفت الله پاک دې فرمایله دی واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى او کله چې دې منستولاړوي نو دې ډېر په کاهله سره ولاړی ته به چا په زور رانی ولې ګوره دا هغه وخت منافقانم چې ګوره هغه بر جمع نه پاتې کېده ځکه چې هغه د جمع نه مسوک پاتې کېده نو هغه به د چا نه خوا د منافق نه خبوه نو هغه به ځان را رسول خدا رستو مخکې به کېده استاد سوچو کوي په موږ مسلمانانو کې دا تساهل او دا دغه راغلی دی سستی راغلی ده نو دا د منافقانو عادت چې دا رضان او باسو بانک سره سم را رواني چې باندې په ټیم را رسو کارونه د خپل پرې خودل په کار دی بانک سره سم چې څنګه بانک وورو نو 15 منټه مخکې بانک وای 60 منټه نو چې موږ سو جمعه تر رسو 10 کو بیا د سلو راکاره نه په کوي ذکر اسکار کوو الله پاک یاد وو پرې کې جمع ودري ملګو کو بیا بزو خپل کار کا سبب بیا کو کړه او چې د دې لپاره الله پاک فرمایي چې دای کله په منځ کې ولاړی نو دې په سسته سره ولاړی بس اصل کې د اغي خو په الله او پر رسول باندې او د آخرت په جنتونو په دې څه باندې ایمان نو ایو د دنیا د مفاد لپاره چې مسلمانان شي نو اغي بلکدا یو پیټه غاڼو موږ به څه غاڼو پیټه بوج به غاڼو چې را دا مونږه او بس چې هغه وسوق مجبوری ده نو یعنی د مجبورۍ نه به کولو نو دې د پاره چې د مجبورۍ نه ته یو کار کینو بیا باسه لا سختي بڑا کې راړه کینو لکه ویاله کوي دا چې پکې هغه د غرس چې په خوا خلکو یو بل سره سکونه یعنی چې چا کوټه به جوړېدا نو کوټه کې به ور سره شرکت کولو دغه به کولو کنه او جی اشر چې به ورته وی الکه وی را اشر خو نه کنه د خپل مرده کار وو کنه بس چا بل ډیر کارو کو بیا بلاړو چا ډیرو کو چا بلګو کو بیا باندې اشر دلته کې الله پاک دا فرمایي چې دې بداس چرایشي نو بده په دغه باندې خدای څه چل کوي د دې لپاره د امونس کوي یراؤون الناس چې خلق تزانو خي دا د دې خلق د خودره لپاره دی دا مونږ دی چې څوک باندې دا کفر فتوونه لګي د منافقین فتوا باندې سکونه لګي او بیا ولا یذکرون الله الا قليلا او نه کوي ذکر مگر د الله پاک ډیر لګ یعنی ذکر ګوره منافقان عمل کوي استاد سوچو کوي چې زمون په مسلمانانو کې چا زړه ذکر تنه لګي نو دین ځان واړو ولی چې دا زړه تنګېدل د منافقانو نه خره د الله ذکر تا
کولو به ذکر ایم خو قلیلا لږ به کولو. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي وایي کله چې فرض منځو شي وایي څوک 33 پیرې سبحان الله وایي 33 پیرې الحمدلله وایي 34 پیرې الله اکبر وایي وایي د دې ډېر لوی ثواب دی. او بل حدیث مبارک کې راځي چې 33 پیرې سبحان الله وایي 33 پیرې الحمدلله وایي 33 پیرې الله اکبر وایي او یو پیرا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سلورم کلمه را دا وی عفر الله ذنبه دغه الله پاک ګناونه معاف کړي. یعنی دا د فرض منځ نه پس ویل پکار دی. بیا یو مولانا نه ما تاسو کوه میرا څنګه چل کوم ملکوانه کې اگر اته چې کوم منځونو نه پس سنت وی نو خیر راغې نه پس وایا خو لازمی وایا او کوم منځونو نه پس سنت نشته نو باز فرض نه پس وایا. خو اکثر خلک یعنی اکثر دا فرض نه پس وی چې بیا رست شیطان او جالونه ورته کنه چیرې د پلار به وې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا خلک ډیر لږ دي چې غیدا په دې باندې عمل کوونکي دي. ولی الان کې 3 منټه په لګي چې ډېر په قلارې وې نو 3 منټه دا چې په قلارې وې یعنی یو منټ کې سبحان الله بو وې 3 چې په قلا سبحان الله او دا چې په قلارې وې الحمدلله الله اکبر بس په قلارې وې نو 3 منټه او په زیات لګي نو 3 منټه تا دا دوبره وخت ولګول دا چې ولګي عفر الله ذنب الله پاک ولګونه ټول معافي دوبره وی په دې باندې یو انعام ملاويږي. نو ان شاء الله دې کوشش کوم کبس کم دا کو او د شپې چې د کیګو دا وایو دا فاطمه بیبي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دي. درېمه کلمه د شریف استغفار دا کبس کم سلسل پیری سار او ماخام ځل مقرر کو یو ټیم او یو ګټ کې کینو چا سره خبرې نه کو یو قابل خانو ګوري چې دیوال ته مډړه وایي دا چې ګورو او د خلکو تماشه کو سو کو د سون لذي او سو کو د سون ناراضي او مونږ غي ته ګورو ذکر کو دغه ذکر دې ثواب به تمل اويږي دې سره ذهان نه جماويږي. ذهان څه ته وایي د الله غ قرب او نزدېکت او د الله دیدار د الله غ رعب په ځړ باندې راتلل دا په دغه ذکر سره راځي چې راته تاسو ناشته الله ته مراقبه شي چې سره خبرې نه کوي او ذکر کوي دا ستاسو الله پاک سره رابطه جوړيږي. او چې نه تر رابطه مخلوق ته ګوري راګوري او ته ذکر کوي نو ثواب د ملاويږي دا نه چې نه ملاويږي د ذکر ثواب شته خو لیکن ستاسو ذهان باندې جماوي ولې چې سيزونو باندې ستاسو نظر دی کنه الله طرف ته توجه نشته. بیا بستا چې کله څه دغه داسې کې کنه نو په موږ کې به توجه راشي ورو دا خیالات به کم شي. د دې لپاره ذکر کوشش کوي ځکه چې الله پاک ګوره دا کم ذکر دغه چې فرمایلی دا د منافقانو نه خولې ده چې دوی ذکر کوي خو لږه کوي لږ کوي د الله پاک ذکر او الله پاک چې په کلام پاک کې کوم ځای د ذکر نصیحت فرمایلی دی په قرآن پاک کې مسلمانانو ته نو ذکرن کثیره لفظ راغلی چې ډېر ذکر کوي. ولې چې د ذکر د پاره دا اودس ضروري نه دی چې اودس کړي دا ضروري نه دی چې د تحیاتو په شکل لناستي دا ضروري نه دی چې ارته دی ولاړې لکه قیام رکوع کستړې نو په ډډه دی والي نه ذکر کوه د الله په پروتو باندې کوه په ناسته باندې کوه پر لتوانو کوه که په تحیاتو کې ناشته شو نور نه لا نور دی یعنی خو د ذکر د پاره خاص او وخت مقرر نه دی چې د اشراق په ټیم کې نشي کولای د ماښام په ټیم کې نشي کولای هر ټیم کې کولای شي. نو ان شاء الله د ذکر اهتمام دای دا ولې دا پریمونس کې ډېر یعنی په تساهل او په سسته سره ولاړ یو دا ذکر د الله ډېر کم کوي ځکه چې د دې ایمان په الله مضبوط دی. دلته الله پاک فرمایي مذبذبینا بین ذالک دای دیواډول دي د دواړو په منځ کې د کفر او د مسلمانۍ په منځ کې د دې شک دی شکیان دي چیرې دا کفر دا عقیده صحیح ده او دا زمونږ د عقیده صحیح ده د دې د ذهن هغه شک نه دی لري شوی خو د یېرې د وجې نه دی کلمه ویلې ده چې د مسلمانانو نه مونږ په امن کې شو
کلمه ویلې ده خو دې په ځل کې لا اوس هم شک دی یعنی چې دا حق دی او که حق نه دی نو حق وردا کړ چا په ځل کې دا شک مکی کړو دا شک په خوبه صحیح په یقین سره وایي چې او آخرت حق دی دا الله دیدار حق دی جنت حق دی دوزخ حق دی برزخ حق دی دا ټول یعنی دا حق دی لا اله الا ولا اله الا نه د مؤمنانو طرف ته پوره دي او نه د کافرانو طرف ته پوره دي یعنی نه مقابل تر کا کفر ظاهري او نه مقابل تر باندې خپل ځان مسلمانان ظاهري هغه سره هغه دی او دای سره دی دغه شک وځي کنه کله چې مسلمان نو هغه کافر سره ملاړي مسلمان هم وي کلمه د الله وحدانیت منم نو مطلب دا دی که هغه سره په وقتی طور باندې مرګري شي دی الله پاک دا شی نه خوښي چې تاسو یې سره مرګري شي ای سره دوستی وکړي الله پاک مخ فرمایلی دی چې سره دوستی او دغه مکوي او اوس په بیان فرمایي ومن يضلل الله او څوک چې گمراه کی الله پاک فلن تجد له سبیلا نو بیا به نمومت دی د پارا نه غلارا دی به دی غلار باندې بیا نشیتلې ولی چې دی زړونه کاغش و بس د زړونه په الله باندې چې ایمان نه نو بیا خو زړونه کاغش کنه اوس الله پاک بیا دا وګوره فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الكافرین اولیاء منی سي کافرانو لره په دوسته سره دا اوس مون خلک دوستانه مستانه کو کفار سره نو به دې سره دوستی مکوي کافر د مسلمان دوست کېدی شینه اثر کې چې کله بیا د مسلمانۍ صحیح وخت راشي او تخپل مسلمانۍ کې دله بیا غوسه ورځي لہذا دې په صحیح معنی کې ستا دوست کېدی نشي د دې د پاره د مسلمان دوست کېدی نشي الله په رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایلی دي چې دا ټول څومره کفر دي چای هر قسم کفر دی دا ملت واحده دی دا یو ملت دا په وخت ضرورت د مسلمانان خلاف بدا مجتهد کیږي یو ځای کیږي بلای که چرته مفادی خو تاسو سره مرګري وي که مفادی نه کنه بس تانه ووري بس بیا واغه هندوانو سره مرګري شي سیکانو سره به مرګري شي دی دغه د مسلمان خلاف دی هر وخت نو الله پاک مسلمانان تم دا هدایت فرمایي چې به د کافرانو سره دوستی وکوي من دون المؤمنین ما سوای د مؤمنانو نه یعنی مؤمنانو کې خپلو کې یو بل سره دوستی وساتئ کفار سره دوستی وکوي اتريدون آیا تاسو دا غواړئ ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا چې وګرځوي الله پاک پتاسو باندې خپل خلاف یو کلاو حجت یعنی تاسو که چردا سي کوي د دین او بیا څه چلو شي یعنی الله پاک په پتاسو باندې حجت وګرځي نو که چرته د جهاد اعلان شو نو پکې وا تاسو ورسره دانه شي لکه اوس افغانستان کې اکثر داسې کیږي چې کوم مسلمانان دای مرګري دي نو مجاهدین چې کله پاغي باندې حمله کوي بغیر ملکیانو باندې حمله کوي نو بس بیا هغه پکې هغه هم پکې راځي شي ولې چې دای په محفلونو په دغه کې ناس دي نو بس هیڅ سره مرګتیا کې راغله چې مرګتیا کې راغله نو بس پای کې لاړ شي د دې د پاره لکه خدای پاک خو چې فرمایي هغه خو مونږ وایو کنه مونږ خو به صحیح خبرې کوو نو ان شاء الله الله پاک دې فرمایي ولا تتخذوا الكافرين اولیاء من دون المؤمنین منی سي کافرانو لره په دوسته سره ما سیوای د مسلمانانو نه اتريدون اتسدا اراده لري ان تجعلوا چې وګرځوي تاسو لره الله پاک لله الله پاک علیکم پتاسو باندې سلطان مبینا یعنی اغا قلو حجت ان المنافقین ذکر دا منافقان چې دی بشک منافقان فی الدرک لاسفل من النار اوس د دې د منافقت هغه نتیجه الله پاک بیانوي چې دې ته څه نتیجه ملاويږي د دې منافقت په وجه باندې
الله پاک فرمایي ان المنافقین بشکر منافقان چې په درک الاسفل دا په ټولو په لاندې حصہ کې وي من النار د اور کې یعنی د جهنم د ټولو په لاندې طبقات کې بدوي وي و طبقه جهنم دی و جهنمونه دي پای کې د ټولو سخت او لاندې چې کوم دی نو هغه منافقان وي ولې چې دوی دوکه ورکوي الله او رسول او دا مسلمانانو الله دوی ډبل ګناه کوي کفار خو یو طرف ته بس کافران دي او دوی چې کوم دی نو منافقت کوي اوس الله پاک لا فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا او بنمو می ته د دې لپاره هیڅ څوک مددگار په ورځ د قیامت باندې نه به پیغمبر سره سفارش کوي نه به څوک ولی سفارش کوي نه به څوک سفارش کوي ولی چې دا منافقان دي اوس الله پاک فرمای ګوره بیا ولا الله پاک یو دیله یو مهلت ورکي الله صبر کریم ذات دی رانی سینا بیا الله پاک یو مهلت ورکي سوی ورته فرمای الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي د خپل حرکتونو نه توبه وباسي واصلحوا او اصلاح کی د خپل ځانونو نیکان شي واتصبوا او بیا مضبوطه ونیسي رسه بالله دا الله رسه بیا مضبوطه ونیسي مسلمانان شي کلک مسلمانان شي واخلصوا او خالص کی خپل دینهم خپل دین لرا خپل دین سره اخلاص کی او مخلصان شي او پسد کی دل سره یعنی پرشتونی زړه سره توبه وباسي لله الله ته توبه وباسي بس فاولئک مع المؤمنین نو دا کسان به بیا مؤمنانو سره پاسي په ورځ قیامت توبه وستا الله ته توبه طيب شو صحیح مسلمانان شو بیا به مؤمنانو سره وسوف یؤتی الله او دې ضرب ورکی الله پاک المؤمنین اجرا عظیما ټول مؤمنانو لره اجر وی الله چې ورته وی اجر وی له نام څومره وی به بیا د کروڑونو د عربونو حساب نه دی د لکونو د لغې حساب نه دی بیا به اجر عظیم به ملاویږي صحیح مؤمنانو ته به اجر عظیم ملاویږي اوس الله پاک فرمایي ما يفعل الله پاک سبقي بعذابكم چې عذاب دیل ورکی یا تاسو لذر کی الله پاک خو نو خوشاليږي په دې باندې چې چاله اته بس عذاب ورکی دا خو د دنیا خلک دي کنه چې مزي ورکی چې وسله تکلیف ورکی تاسو به کتنی ډیر انسانان داسې دي په دنیا کې چې چاته تکلیف ملاويږي دا ورته خان دي او په خوشاليږي وې څنګه ترتکی وای تاسو ولیدلی یو کس لګیای بل باندې را باندې کړی او نور ورته خوشاليږي زه اکثر ګورې چې دا کوم باکسینګ او دا چې یو بل وال ټکول او دا کوم دې ته ډېر د حقارت په نظر ګورم د سپو په نظر ورته ګورم دا د حیواناتو د بد کار دی ولې چې یو انسان لګیا دی په بل باندې را باندې کړی او ته تماشې ته ناستې انسانیت خدا نه وای کنه انسانیت خو وای چې په بل باندې ظلم مکوا د ظلم نه دې بچ کا بلکې قبل سره وای نو تور پاسه نو دې اخلاص کا کو قدرت او طاقت لري دا خو نه وای چې ته تماشې ته ودرېږي او داغه باندې ظلم کیږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې د ظالم لاس اونی صحیح د ظلم نه د خپل استطاعت مطابق بار سره بیا ظلم نه لاسته نو الله پاک چې کوم دی وګوره په خپل فرمایي ما يفعل الله سبقي الله پاک بعذابكم چې عذاب درکې ان شکرتم که چرتا شکر وسته وي وآمنتم ایمان مروړو شکر مو د الله وستو او ایمان مروړو ایمان مو په ایمان باندې راغی وکانه الله شاکرا علیما
او الله پاک چې کوم دی قدردان دی دا شکر کوونکو خلکو او واقف سره ټول خلقنا. اوس الله پاک د دې نمخ کې دا سپاره شروع کیږي لا يحب الله الجهر نخو خی الله پاک اعلانیه بالسوء من القول اغه خرابی خبری الا من ظلم مگر اغه چې پچا باندې ظلم شوی وکان الله سميعا عليما او دې الله پاک اوریدون کې او د هر څه د خبردار دې کې د یوې خبره هدایت مسلمانانو ته کیږي هغه دا دی چې بای دا اکثر تاسو به کتلی وي چې په دې محفلونو کې دا پلان کې داسې سړی دی وغه داسې سړی دی وغه پسې لګیای دا غیبت کې راځي او که بیا دروغ خبره مو کله کې یو سړی کار پاغه کې نوي نو دا په بهتان کې راځي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو سړی دا تاسو کو چې وای یو سړی کې یو عادتونه وی او هغه کته بیان نه وي دا غیبت شو کړه غیبت خوې دیتا چې عادت پکې او تی بیان کړه وای که پکې نه وی وای دا خو بهتان شو دا خدای نه غټ جرم تکه چې یو کار شته نه او ته باندې هغه یعنی هغه پکې ملوث کې یا پاغه پوره کې اندل تک الله پاک یی دا فرمایل چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول نخو خی الله پاک اعلانیه داسې خبرې لرا چې هغه خراب خبرې وي یعنی یو سړی مطالب تاسو داسې خبرې کوي چې هغه پاغه باندې بده لګي مثال کته یو ته مخابخ کې نه په خپکیږي اوس ډیر خلک دا وایي چې زه به ورته مخامخ وایم نو ته پاغه زور اوري کنه هغه غریبي ته بغږ نشي کولی مضبوط سړی ته ویل شي خو هغه غریبي نو چې پاغه باندې بد لګي چې هغه کمزور دی یا هغه طاقتور دی خو چې پاغه باندې هغه خبره دا خبره په بد لګي نو دا غیبت کې راځي د دې په اړه هغه صفات وکړه هغه کې یو خوې خاصلت بداسي ځکه زمونږ بزرګان دا فرمایي هغه دا نه خوښي ویل چې لکه کمه مو بیانوي چې چا کې کمی بیشی دا هغه مو بیانوي تاسو دا هغه خوبه بیان کوي لکه یو خکا یو سړی ډیر بد عمل لري خو یو کار پکې خده خکارم چرته یو کار کوي نو تاسو دا هغه خوبي بیان کوي یاره پلان کې خو یاره هغه دا کارو کو ډیر زبردست یار ډیر خوشحال کما ګور دا کار به الله پاک په تاسو کې براوځي او دا غیب تبلیغ وشي خلک هم ځان کې راولي ولې چې هغه به ستاینه کیږي او کته دا هغه برایانه بیانې نو هغه برایانه وي په تاسو کې بیا خدای پاک راولي لہذا د دین ځان ساتي الا من ظلم دلته کې الله پاک یو خبر وکا چې په چا باندې ظلم شي نو هغه بیانې نو خیر دی اوس لکه یو سره دی هغه باندې چا ظلم وکړو کنه هر قسم ظلم راتلی وال ټکول وی والو یہ کنزل وینا وته کو دوته سمونه وی یہ ولا پیسې می سیتی او خړی یا کنه هر قسم تکلیف خو ظلم بس دې ته وی چې زیاته ور سره وکړو هر قسم زیاته چی نو که هغه دا سړی زیاته بیانای نو هغه هم دا غي نه زیات نه بیانای چې څومره هغه کړی دی زیاته دلته کې الله پاک دا فرمایل چې وکان الله سميعا عليما ځکه چې الله پاک اوریدون کې تاسو خبرو لره او دا زیاتی علیما دا زیاتی هم خبردار دی او ستاره خبره موري کچرتا پر خپل خبرو کې زیاتواله وکړو او هغه یو کار نه کړی ادم پکې بیان کو نو بیا تاسو ظلم وکړو بلکې کې الله پاک فرمایي چې تاسو بدلا واخلئ لکه هر سړي ته دا حق حاصل دی چې هغه دا چا ور باندې څومره ظلم کړی نو هغه ور بدلا تی واخلئ الله پاک فرمایي بلکې کې چې چا در باندې ظلم کړی تاسو ته ماغه ور بدلا واخلئ
او کوم پری خو مو بخلو نو تاسو اجر په الله باندې دی. مفهوم دا سره د آیات. نو علماء دا لیکلي چې آی کې الله پاک د دې ترغیب ورکو چې تاسو بخشش وکړئ خپل مسلمان ته نو داغي وتا ته ډیر لوی اجر ملو شي. او که بدل نتی وایشتو نو بدل به بیا پوره په پوره علی لکه درې سکه د نویستي نو درې به او بس سلو کړی چې وستو نو سلورم سک ستاد طرف نه دا جاته شو تا نه یو پړک وستو ته دو پړک او باسي دا یو پړک تا ظلم کو لہذا دا ټول خبرې دي ښا اگر ته یو خبره کړی تا او تلس خبرې وکي دوی چې ورته وکي ظلم دی وکړو ودې د پاره د انصاف او د عدل خدا تقاضا چې دا غنه بدله واغشتي شي او په دې وجبانه د حکومتونو په عوام کې هغه تسلط قائمي چې کوم د انصاف حکومت وي او د چا بدله ځکه چې هر څړي زړه خو په دې نه یخيږي کنه چې هغه بدله وانه خلي. مثال یو سړی چاوالو ټکولو ناغه چې د خپل بدله نه غشتي هغه زړه چرته یخيږي نو داغه بدله چې حکومت واخلي یا ولا مشران واخلي او ما غوړه واغشته نو د بیا ظلمونو کو د خو بدله پوره شو او کده زیاتیو کو په خپل بدله غشتو کې نو دی بیا ظالم شو. نو لہذا دې کې ډیر لوی د احتیاط ضرورت دی. نو الله پاک کو فرمایي چې تاسو بخشش وکړو نو تاسو ته ډیر لوی اجر ملو شي د الله په نسبت باندې او بل دا سړی بس تاسو ډیر ممنوع شي یعنی تاسو به ډیر هغه بستا احسان من شي هغه سړی چې ته داسې معاف کې چې ظلم در باندې کړو تا معاف کو نو هغه خو بستا دا احسان نه مني کړي چې خلکو په مخ کې بو زم د بی عزت کولم او د زماف کوم د الله د رضا لپاره نو هغه بستا ډېر خیال ساتي چې هغه کې سړیتوب وي سړیتوب والا سړی کنه او بیا ډېر خیال ساتي چې د خو دې زما عزت ساتل دي نو دا هغه پسله کې به ستا محبت سیوا شي. نو اسلام یو داسې پوره دعوت ورکوي مسلمانانو لا چې په خپل زړونو کې محبت سیوا شي. کني قانوني تور باندې خود ته حق حاصل نه چې د خپل بدله واخلي خو هغه سره د محبت دغه پسله کې نه راځي هغه محبت پسله کې نه راځي د دې لپاره هغه محبت دراوستو د لپاره الله پاک دا فرمایي چې مطلب دا دی بیا بدای دغه کوي بخنه اوس دلته کې الله په فرمایي ان تبدو خيرا کچره تاسو کوي یو نیکی اعلانیه یعنی سرګند نیکی کوي او تخفوه یا غپټه کوي او تعفو یا چاته درگذر کوي بخشش کوي عن سوء داغه برائے فإن الله كان غفوا قديرا بشک الله پاک چې دی هغه به حد مهربان او پوره قدرت والده. یعنی تاسو بخشش وکړو الله پاک تاسو د دې بخشش قدر وکړي تاسو به ډېر لوی اجر درکړي. ان الذين بشکا کسان یکفرون چې هغه انکار کوي بالله دا الله پاکنا ورسوله او داغه د رسولانو نه ويريدون او غواړي دا ان يفرقوا چې تفریق واچي بین الله ورسوله دا الله او داغه د رسولانو په منځ کې ويقولون وای نؤمن ببعض ونكفر ایمان وروړو مونږ په بعضی باندې په بعضو خبرو باندې او د بعضو خبرو نه مونږ انکار کوو ببعض د بعضو خبرو ويريدون او دای دا اراده لري ان يتخذوا چرو باسي چې اونسي بین ذالک سبیلا پمیل د کفر او د ایمان کې سلارا. یعنی دا منافقان هم دغه شانتي ما تاسو ته مخکې وی چې د دې نه یقین په مسلمانۍ صحیح دی او نه په کفر باندې د دې هغه یقین پوره یو طرف تم نه دی دیواډول دی پمیل مینس کې دی داغه ذکر الله پاک کو چې یعنی مطلب دا دی څوک د الله او د رسول په مینس کې فرق کوي لکه يهوديان وی چې موږ الله منو خو رسول نه منو نو چې رسول یې نه منو نو کافران شو. دغه شانتي ډیر
یو اندوانه وای مونږ الله منو مثال هغه ورته کنه رام وای یار سچ وای یا سم ورته وای خو مطلب دا دی چې خدای خو ارڅ خلق مني خو رسول نه مني چې رسول نه مني نو کافران شو دلته کې الله پاک اوس دا غي د کفر خبره فرمایي چې دای په پریمینس کې او لار لټای چې پریمینس کې سلار وي نو لار په مینس کې نشته اولئک هم الکافرون حقا دا خلک چې دینو کافران دي په حقیقت کې چې دای په مینس کې لار کې لټای د الله او د رسول په مینس کې سلار لټای هغه الله دې رسول را دې غره داغه حکم د رسول په طریقه باندې به معنی البه کامیابیږي که رسول الله سلام په طریقه د خدای حکم نه معنی په خپل منمانه چلیږي نشي کامیابی دي لہذا دا کفر دی دلته کې الله پاک فرمایي چې واعتدنا للکافرین عذاب مهینا او تیار کړل مونږه دا کفارو د پاره عذاب ذلت عامیز ډیر ذلت والا رسوا کون کې عذاب والا تیار کړل په جهنم کې والذین آمنوا بالله ورسوله او هغه کسان چې ایمان وروړي په الله او داغه پر رسول باندې رسولانو باندې ولم يفرقوا او دای نکوي فرق پدای کې بین احد منهم پدای کې پمینس کې یعنی دا نو چې دا پیغمبر اوچت او دا کثر ټول د الله پیغمبران دي د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه منع فرمایلی دا چې تاسو داسې الفاظ مې استعمالوي چې د هغې په وجه باندې د یو نبی کمواله معلومیږي او د بل نبی اوچتواله معلومیږي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې د یو يهودي او د یو مسلمان جګړه شوه يهودي وی چې موسی عليه السلام د خدای ډېر اوچت پیغمبر دی چې هغه به الله سره خبرې کولی او ډایرکټ خبرې به کولی او مسلمان ورته چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک ډېر اوچت پیغمبر چې هغه اخیری نبی دی او کنه دا ټولې هغه په دې کې بحث شروع چې بس هغه مسلمان ته یو پړق وست غصه شو يهودي رسول الله السلام لراغو په فریاد باندې چې دمانه پړق وست رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیر عدل او انصاف والا پیغمبر کني داغه په وجه تی وسته وکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان ته وایي چې داسې صفت زما مکه وایي چې د بل پیغمبر حق پکې بیان شي بس چې ټول پیغمبران دي د الله تر طرف نه د الله پیغمبران دي زموږ په دواړو باندې ایمان دي خو هغه خپل زمانه د پاره او دغه نبوت ختم شو اوس پیغمبر علیه السلام الله را لېږلی اوس به د نبوت منو هغه حق سچ نبی دی او د الله ډېر اوچت پیغمبر دی د هغه کمې او دغه مه بیانوئ نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایات بیان کړي دي تاسو داسې دغه مه بیانوئ چې د هغې د وجې نه د نورو پیغمبرانو کموالی دلته کې الله پاک فرمایي ولم یفرقوا او فرق نه کوي دی بین احد منهم په منځ د دوی کې دا ټول د الله نبیان دي د الله پیغمبران دي برګزیده او پاک خلق دي اولئک دا خلق چې دي سوف یؤتیهم ضرور به ورکي الله پاک دی ته اجورهم اجرونه ردی وکان الله دی الله پاک غفور الرحیم بخون کې او مهربانا الله پاک بخون کې او مهربانا ذات ته الله پاک پر دی له اجر ورکي چې څوک په صحیح طریقې سره په الله او پر رسولانو او په ټول سبانه ایمان وړي الله موږ په دې آیاتونو باندې عمل توفیق راکړي زموږ په دې کې څه کمې کوتاهي کمې زیاتې شي یا الله معافرت وکړي موږ نه کارونه والي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کړي څومره قرضداران د قرضونو اخلاص کړي یا الله د چا څه حاجات دي د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق والو د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کل وطن باندې وکړي یا الله په آخر کې مدازي مشانه کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم